داسې رب هم دی چې په یوه سجده میلاویږي، په یوه سجده ورته ولګوئ سبحان ربی الاعلی، وی لبیک یا عبدی ارفع رأسکا، بنده سر اوچته وه، زه حاضر یم سر اوچته وه، څه وایې وایه رب مونږ سره روغه کوي، رب مونږ سره روغه کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو بنده د ګناه نه توبه وباسي نو الله تبارک وتعالی هغه ګناه د اندامونو نه یېره کي او د هغې ځمکې نه یېره کي چې په کومه ځمکه یې هغه ګناه کړي او د کرامن کاتبین فرشتو نه یې یېره کي. دا بنده به الله ته حاضریو کی د قیامت په ورځ او په ګناه باندې به یو ګواه دی، یو ګواه. نو دی روغه نه کوي دا رب، داسې رب دی زمونږ، مونږ بیا هم د هغه نه بغاوت کې لګیا یو. خلک ډېر ډاډه شوي دي، خلک ډېر آزاد شوي دي، خلک دومره دا کشر کول دا نوجوانان په خدای قسم یریږم دومره ډاډه دي، دومره چې د حد نه وتې، نه څوک ایمان پیژني، نه څوک جومات په احترام پوهېږي، نه د ګیرې په احترام پوهېږي، نه د مشر احترام شته، نه د پلار احترام شته، نه د پردې خیال شته، نه د عزت خیال شته. یو داسې ازادي شروع شوې ده چې د حد نه وتې. زه وایم دې وخت کې ته شیطان دونه په مخه غشتی چې لغړې دنه جوړ کړی دی او لغړې دنه جوړه کړې ده. نو د ځنکدن وخت کې که درته یو دوه درې ټکي ووایې که نه نو د ایمان نه به خلاص کړو. اوس شیطان پتا سور دې پرېږدي دی نه، کله مولیانو پسې کنځل کې، کله تبلیغیانو پسې کنځل کې، کله تسبو پسې بدرد وی، کله جومات پسې، کله د مدرسې دشمني کې، کله د پردې پسې بدې وی. شیطان در باندې د پاسه سور دی در کې در ننوتی دی. نو که ځنودکدن وخت کې درته وایي چې مړه دا بوت خو ډېر په حق او دا خو شري د هندوانو دا دین خو صحیح او دوه درې دلیله درته ووایي، نو هسې نه چې د مرګ وخت کې د ایمان نه خلاص نه کړي. په خدای قسم یریږم، زه ما راته قسم وخوړه یریږم چې دا شیطان خو ډېر خطرناک شی دی، په موږ سور د اخر وخت کې تباه او برباد دی. هر وخت د خدای نه یره کوئ، د خدای دشمني مه کوئ. هر وخت په دې سوچ کې چې خدایه ګورې زما حفاظت به ته کې، خدای